بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ټیم کې موږ ټوپای کې موجود یو او زموږ د سحر نه زموږ د پی ټی آی چې کوم ځوانان دي یو د بازار کې کیمپ لګولیو. هغه کې ماشاءالله خلکو ډېر دلچسپي واغسته او خلکو خپل رجسټریشن ډېر په مینه باندې ډېر په شوق سره وکړ. دا ممبرشپ کیمپونه چې دي دا په هر صوبایي حلقه کې به په ټوله خیبر پښتونخوا کې به انشاءالله دا مهم به چلیږي. دا موږ ولنټیر تیارو د عمران خان د رهایي دپاره او زموږ مین مقصد دا دی چې کوم تحریک عمران خان شروع کړو د حقیقي ازادۍ چې هغه پیغام ورسو عوامو ته او انشاءالله بیا به په غټ لیول باندې به یو پروګرام کیږي که هغه دلته وي په خیبر پښتونخوا کې وي که په اسلام آباد کې وي یا په پنډۍ کې وي. 13 جلسه زموږ لیاقت باغ کې وه چې وفاقي حکومت زموږ خیبر پښتونخوا حکومت ته ریکویسټ وکړ چې یاره دا وفدونه را روان دي د بهر دنیا نه د ایران نه امریکې نه تاسو دا خپل پروګرام کینسل کړئ. نو هغه موږ د ملک په مفادو کې هغه پروګرام موږ کینسل کړ. انشاءالله اوس چې پارټۍ کوم تاریخ ورکړ صلاح عمل جوړ کړ نو د هغې مطابق به انشاءالله بیا موږ مخکې خپل تیاری کوو. نو زه خپل ټولو عوامو ته چې کوم زموږ نوجوان طبقه ده یوت دی دا حقیقي ازادي بنیادي طور د دې ملک د خودمختارۍ دپاره خوشحالۍ دپاره د عدلي د ازادۍ دپاره دا مومنټ روان دی. نو ظاهره خبره ده چې حقیقي ازادي چې کوم مقصد دی هغه داسې په پلیټ کې سوچاله نه ورکوي. هغې دپاره به ظاهره خبره ده چې تکلیفونه او دا به برداشت کوو. عمران خان که نن په جیل کې پروت دی نو د هغه څه قصور نشته خو هغه د ملک کې ازاده عدلیه غواړي هغه ازاده خارجه پالیسي غواړي هغه د دې ملک نوم په ټوله دنیا کې روښانه کړی نو څه مشکلات موږ ته شته دی. انشاءالله دا د دې عوامو ملک دی او موږ غواړو چې څه د عوام څه غواړي او کوم د دې عوامو په مفاد کې وي او زموږ د ملک په مفاد کې وي نو انشاءالله هغسې ترتیب به موږ کوو او د حقیقي ازادۍ دا اصول چې دی د دې دپاره به زموږ دا جدوجهد جاري انشاءالله.